چې په دې میاشت مبارکه کې په 20مه د سفره حضور پاک صلی الله علیه وسلم هجرت کړو د مکی معظمه مدینه منوره ته. مدینه منوره ته به مخکې یثرب ویلې. یثرب یثرب چې کوم دی دا د مدینه منوره مخکې نومو. د بیمارو کور به وته ویلې. هر قسم بیماری به هلته وه. او چې کله ورته حضور پاک علیه السلام هجرت وکړو او لاړو د یثرب نه مدینه منوره شوه. اوس پکې بیماران جوړیږي. روحانی جسمانی بیماران چې لاړ شي مدینه منوره ته هلته ولا الله تبارک وتعالی صحت ورکړي، روغ جوړ شي. دا د حضور پاک علیه السلام برکت دی. پیغمبران علیہم السلام باندې الله قسمه قسم امتحانات راوستي. چا د خپل وطنونو نه هجرتونه کړي دي. ابراهیم علیہ السلام چې نمروز ظالم و سره ظلم کو زیاتی کو د دین اسلام د تبلیغ او د دین د پاره هجرت وکړو. شام ته هجرت وکړو. د خپل وطن نه د خپل علاقې نه شام ته هجرت وکړو. موسی علیہ السلام د فرعون علیه اللعنت داغه نه تنگ رالو نو په هجرت باندې مامور شو. نو مدین ته هجرت وکړو. د شعیب علیہ السلام وطن او کلی ته هجرت وکړو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم زمونږ استاد محبوب پیغمبر چې د مکی معظمه د کفارو نه تنگ شو او تکالیف حضور پاک ته ورکړل او دین اسلام ته تکلیف رسیده او حضور پاک ته تکلیف رسیده. الله تبارک وتعالی جبرئیل علیہ السلام رولېږه او حضور پاک ته وی چې تاسو به هجرت کوئ. د مکی معظمه نه بځي یثرب علاقې ته بځي مدینه منوره ته. هلته به هجرت کې. کافران په مکه معظمه کې زیاتو، مسلمانان کم و په مکه معظمه کې. حضور پاک به دې خلکو سره ډیره گزاره کوله په وجه د دې چې دین اسلام ته قوت ملو شي. او دغه بدبختو خلکو به د حضور پاک احترام او قدر برداشت کولی نشو. هغوی به ورته هغه اواز کو چې ته د مکې معظمې په مکه معظمه کې پیدا شوی. د عبدالله صاحب زوی او د عبدالمطلب صاحب نو سه دغه نسبتاً به قتل او دې ته به نه قتل چې الله دا نبی را لېږلی. حضور پاک دنیا ته الله نبی را لېږلی دې ته به نه قتل. نو حضور پاک په دې باندې جبرئیل علیہ السلام الله تبارک وتعالی رولېږه. حضور پاک هجرت باندې مامور چې تاسو به هجرت کوئ د مکی معظمه نه مدینه منوره ته یثرب علاقې ته. جبرئیل علیہ السلام رالو د الله محبوب پیغمبره تاسو د دې کفارنا منافقانو نه ډېر تنګ راغلي.
دین اسلام تبلیغ او واز او نصیحت پدوی باندې الو اثر نکوي تاسو مدینی منوری ته هجرت کې تاسو احترام او قدر د مدینی منوری خلق سره ده هغوی سره احترام او قدر ده تاسو په قدر د مدینی خلق پوهیږي حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رالو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رالو ورتوی زما یارا اللہ تبارک و تعالی جبریل سلام را لے گلے دے ماتا دا ہجرت حکم شوے دے چی مکہ معظم پریک دا مدینی منور تلال شا او حضور پاک پا جلاش وی جلل چی دا زما وطن اصلی دے پا دی وطن کی ز پیدا شویم دا زما دا پلار وطن دے زما دا نک وطن دے خدا اللہ پا حکم باندے زما ہجرت دے دا اللہ پا حکم روانے گم صدیق اکبر سے مبارک وطوید اللہ محبوبا ما بم دزان سر بوزے یوازی بنزے داللہ محبوب پیغمبر چی دا خبر ووریدا دیر خوشحال شو ولیز تا بوزما خام خواب دی زان سر بوزما خام خواب دی بوزم حضور پاک علیہ السلام و طویو مشورہ کور کی نور سوچتو کو نشتا ویند اللہ محبوب سوگ نشتا مشورہ کی جی پس طریقہ باندے بدا مکی معظمین وضو اللہ تبارک و تعالی و طویو محبوبہ دشپی پخوا کی با ہجرت کے دشپی دخوانا با د مکی معظمین اوزی پتیار کی بوزی چو کفار د ضرر او نقصان در نکی کفار د ضرر او نقصان در نکی صدیق اکبر سے سر مشورہ کی جی پا کم لار بزو کم لار باندے با ہجرت کو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے وطوین اللہ محبوبا شپگ میاشتی اولان دے دو خانے میں ساتلی اغیل خوراکم ورکم ابم ورکم کار ور باندے لکوما ز خبر شویم چی دا اللہ محبوب پیغمبر بہجرت کئی او پدی اخانو باندے بزی دا مکی معظمین یسرب علاقے تا بزی نو دو خان میں ساتلی دی او اغیل میں خوراک او سکاکم خمزیدال ورکلے دے او کارم ور باندے نکم پدی وجہ تاسب ور باندے سورلی کوے حضور پاک دیر خوشحالش وزما یار مبارک دیر خیالے اللہ تعالیم کمال در کرے دیر اخیارے لار بسنگ پی جنو لار پی جندل غوالی چی مثال پکم لار بدش پیوزنو لار خو پی جندل پکا دے جسو بلد کس وراسرا صدیق اکبر سے وطی قربان یو کس دے کافرو کے اغا تطول لار معلومی دی بس اغا با پیسو باندے والو اغا تلار طول معلومی دی اغا دیر بلد دی پدے لارو کے حضور پاک یہ سوک بور سر خبر کی اغا سرا چرتا حلو نوی چاہتا وینا پدی کی دیر امانت گرد چکم خبر ورطو کی بس اغا خبر سر ترسی و پیسی علی حضور پاک یہ خبر ور سرو کا بس متدلارو خیمو بولا پیسی ورگور عبداللہ بن ارتعا او بعض روایتو کہ عبداللہ بن ارتیز داسی و نم داغو اغا سر خبرو کلا
چې د الله پیغمبر بزی د مکی معظمه نه هجرت پکې کوم لار به خوي چې د کافرو ناغه ته ضرر او نقصان نوي هغه هجرت وکي. هغه د پیسو په لالچ کو پیسې خوښې کړې وې زه به درته داسې لار وښیم چې هېڅوک به ورته ضرر نه ورکړي. اورې هغه سره خبره جوړه شوه پیسو باندې. د الله محبوب پیغمبر په هغه شپه باندې په خپله بستره باندې علي شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سملو وی ته به زما په بستره ملاستې پاسې به نه که هر قسم کار راځي اورې پاسې به نه. کفارو ته پته لګي چې محمد بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک د پلار نوم عبدالله دی. دی په مدینه منوره کې وفات شو. د هجرت په موقع باندې د ملګرو سره تلو په سفر باندې قافلې سره تلو هلته وفات شوی. د حضور پاک پلار مبارک عبدالله صاحب د هغه نامه ده. نو هلته به ورته کافران محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب پیغمبر خو یې نه منه کنه. د پلار په نوم به یادو د نیکه په نوم به یادو چې دا د پلاني نوسې دی د پلاني زوی دی. خبر شوي د مکې خلک چې هغه هجرت ته روان دی په هجرت ځي خپل وطن پرېږدي. د کافرو کې هم داسې خلک وو چې هغه په هجرت باندې خفه وو. بیا وروسته هغې ایمانونه مړه مسلمانان شوي دي. اورې څوک پې خفه وو څوک پې خوشحاله وو. او چا به وی چې ځي به په کومه لار باندې څنګه به هجرت کې لار به ورته نیسو. حضور پاک د ماسخوتن لمونځ کو خپل کور ته لاړو. علي شیر خدا صاحب یې راوغوښتو په خپله بستره باندې سملو. زما په بستره باندې به ملاستې. کافران چې یو ځای بل ځای نه ګوري زما بستره به ډکه ښکاري. د حملې ضرورت به نه وي حمله به نشي کولی. قربان بار خو کافر داس و په څنګه ځای وی ماله به الله امداد راکړي وتل زما کار دی. ټول کافر ناست دی. حضور پاک رووته او سالفاظ یې ووې او ټول چې کوم دی شمکور شو په سترګو باندې. حضور پاک ووته صدیق اکبر صاحب کره لاړه. هلته نه د دو اوښو انتظام شوی و. په یو صدیق اکبر صاحب کېناسته او په یو حضور پاک کېناسته. او یو روایت کې داسې دي چې چاله پیسې ورکړې وي نو هغه ته چې دا اوښې به بوځي او دا چې کوم ځای کې مونږ دمه کوو نو هغه دمې سره به دا اوښې هلته برابر کړي. هغه دمې ځای چې کوم دی غار ثور و. د دمې ځای غار ثور دی هلته به دا اوښې بوځي. یو روایت داسې چې هغه عبدالله په نوم باندې چې کوم کس هغه دا اوښې بوتلې مخکې بوتلې وي. او یو روایت داسې چې نه حضور پاک په اوښه باندې کېناسته په یو اوښه باندې صدیق اکبر صاحب ناست دی او دا لاره ښودونکي مخکې روان دی. لار ښایي د غار ثور په طرف باندې ځي. د اوږدې واقعات دي 10 منټو د 20 منټو واقعې نه دي. حضور پاک چې کوم تکلیف د دین اسلام د پاره تیر کړی دی څونه قربانۍ حضور پاک کړي دي څونه قربانۍ کړي دي. د مکی معظمې لا غار ثور ته ډېر مزل دی. دا مزل حضور پاک کړی دی غار ثور ته تللی. بیا د غار ثور نه د ځمکې نه چې غار ثور ته خیږي بیا دا بل شان مزل دی. اجیان صاحبان او معتمرین چې کله لاړ شي نو غار ثور سلام د پاره ځي. څوک لاندې ودرېږي وګوري چې دا دونه لوی مزل وتلی دی ته خو مونږ ختلی نه شو.
او چې کوم عاشقان وي او کلک وي او طاقت ورکي هغه یې د الله پیغمبر ختلې دی راشه هغه ځای لیدل غواړي او هغه ځای کتل غواړي نو خلک په شوق او محبت باندې په مینه مینه روان درود پاک وي بیا تکلیف اسانېږي مزل اسانېږي هغه منزل تخیج چې کوم حضور پاک کم ځای ته ختلې دی واقع چې تاسو نظر واچوي د غار ثور هغه کانو ګټو ته ګوره هغه کې ډېر محبت او د الله نبی ته کتلې لزر پټا د ځمکې نه بلندې کې غار دی غار ثور ورته ویل شي هغه غار ثور ذکر الله په قرآن عظیم باندې کړی دی اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا داغه غار نوم چې کوم دی قرآن کې راغلی دی هغه حضور پاک پاغي باندې خیجی مزل کوي صدیق اکبر سے وسره دی او درې شپې او درې ورځې په غار ثور کې تیرې اور بیا د هغې نه په هغه طرف باندې کوزیږي نو روایت په دې کې دا دی چې هغه طرف ته اوښې ودرولې وې او حضور پاک په دې طرف باندې وخته اوس ورته لار جوړه شوې ده د مزل پکې آسان دی هغه وخت کې خو پکې لاره نه وه که نه حضور پاک په دې ګټو باندې ختلې دی مزل یې کړی دین اسلام د قوت د پاره قرباني کړې ده چې دین اسلام ته په دې قوت ملو شي د الله وحدانیت او د نبی رسالت خلکو ته ورسي قرباني کړې ده که نه معتادا سے قرباني چرته کولی شو د الله نبی د نبوت طاقت هغه سره و غار ثور تخیجی غار ثور دللا گیر چاپی را صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار دلنا شو دللا محبوبت دلتا ادنے گا کینا آرامو کا دا غار صفا کا وما چرت نقصانی سیز ورکی دا سے پناسته باندې پکې خلق تلی شي اور په ولاړه پکې تلی نشي که پناسته باندې پکې خلق 2 رکعات نفلم کی سو پکې 100 رکعات کی سو پکې 100 رکعات کی لکه د الله محبوب پیغمبر پکې ناسته کړی او یرا نه پکې چا خوشبو لګولې ده نه پکې چا عطر شیندلې دي نه پکې چا سپری کړی ده او چې کله ورننوځي نو د یو عجیبه غوندې خوشبوی په هغه غار کې وي 1500 کاله مخکې پکې د الله نبي ناسته کړې ده او د دې نه پس هم یو 100 کاله پس لاړ شه بیا هم پکې هغه شان خوشبوی محسوسېږي اور د الله د نبي شان ډېر لوی دی او مکه شان خوشبوی پکې خیجي او یو مزه او فن او لذت پکې پروت دی مزه او فن او لذت پکې پروت دی په وجه د دې چې د الله نبی ورکې ناسته کړې ده د الله پیغمبر پکې ناسته کړې ده نو د هغه ناستې دومره برکت دی چې د هغه برکت د خاطر خلک اوس هم ورځي د هغه ځای ملاقات کوي څوک په 10 پوړو نشي ختی څوک په 20 پوړو نشي ختی او په هغه غار ثور ته خلک همداسې خیجي چې ستړی بشي 4 غنټې او 3-5 غنټې مزل ورته پیاده ختلي دا د الله نبی پکې ناسته کړې ده اوږده واقعه ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم یار مبارک صدیق اکبر صاحب غار ثور ته ننوځي په غار ثور کې ګوري سوړي شوي دي په غار ثور کې خپل صادر مبارک راواښت هغه ټوټې ټوټې که هغه ټولې سوړي ور باندې بندې کړې او صفحې کو د الله محبوب ته وی راځه قربان دنلا
چرته کافر رانشي تاسو ته ضرر او نقصان درنکي. حضور پاک ډېر ستړی شوی دی. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته وی قربان زما په دې پتون مبارک باندې سر مبارک کېدا. صدیق اکبر صاحب د خپل پوند واغستا یو سوړه ورکې پاتې شوه چې نور پکې د کېښو دوست درک نه لګي چې څه پکې کي دا پوندې کېښو سوړي ته هغه ټپه کړو د الله محبوب په دې خپل پتون باندې سر مبارک کېښود آرام کوي. د الله نبی ودرې د الله محبوب پیغمبر آرام کوي. صدیق اکبر صاحب دننه ناس ټک ورک په دې کټه ګوته باندې یا په دې پونده باندې وخوړه. دونه پورې درد او تکلیف زیات شو چې د سترګو مبارکونه اوښکې لاړې او د الله د نبي په مخ مبارک باندې پرېوتې. د الله نبي سترګې وغړولې ولې یاره جاړې کافران راغلي. نه د الله محبوبه کافران نه دي راغلي. څه ټک راکړه څه زهرله شیز وخوړمه. حضور پاک وته دا پونده مبارک را بهر کا چې پوندې رووستا مار ولا ټک ورکړی دی. د الله محبوب په خپل لارې مبارکې پورې کړې. هغه لالو کې کمال او برکت دی. لارې مبارکې پورې کړې. د صدیق اکبر صاحب هغه درد او تکلیف فوري چې کوم دی ختم شو. د الله محبوبه د حضور پاک لارې مبارک هم دوی ده. خوله مبارک هم دوی ده. خپل مبارک ټیک شوا. د الله محبوب پیغمبر آواز کی کم موزر شي په دې غار کې زما یار دی وخوړه. مار سر را بهر کو او وی د الله محبوب پیغمبره د عیسی علیه السلام په دور کې داغه په مجلس کې ناستم اورېدلی مې دي چې د آخر زمانه یو پیغمبر به هجرت کی د مکی نه یثرب علاقې ته بځي او ډېر حسین او جمیل به ډېر ښایسته به. ستاسو اوصاف عیسی علیه السلام بیان کړو. قربان ما ستاسو د حسن هغه فیضات او برکات د عیسی علیه السلام نه اورېدلی دي. 300 کاله مې په دې غار کې وشو په انتظار باندې. ستاسو د ملاقات لپاره مې 300 کاله تیر کړ. اوس چې د ملاقات وخت را نږدې شو نو په دې کې مې سلسلې په دې غار کې تاسو ته کړي چې په دې کې به مخ ته ګورم، په دې کې به سترګو ته ګورم، په دې کې به زلف مبارکو ته ګورم. قربان ستا یار مبارک ټولې د ملاقات هغه ذریعې بند کړې. ما وراشه ټک ورکه د الله نبی و پلاړې پورې کې ټیک پشي خو زما ملاقات بوشي. قربان 300 کاله مې تاسو ته په دې غار کې انتظار کړی دی. اوس تاسو ملاقات زه بخښنه بخشش غواړم چې ستا یار له مې ټک ورکړی. تاسو ما ته خیرې ونه کې. صرف ستاسو د ملاقات دپاره مې 300 کاله انتظار کړی دی. د الله نبی په غار سور کې 3 شپې او 3 ورځې تیروي. د دین اسلام د قوت او د خدمت دپاره تیروي. الله تبارک وتعالی دې مونږ ټول دینداره کړي. انشاءالله د دې نه مخکې مزل به بیا بلې جمیله کو ژوندي او زندګي مخکې مزل به کوو. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا